صحابه کرام جمعه په ورځ باندې جمعه ورځ وا شپږم شوالو پیغمبر علی السلام چې جمعه منځ وکړه مازیګر نه پس یا صحابه کرام راجم کړه ولی عباس رضی الله تعالی عنہ ورته مکه مکرمه نه قاصد راولاګه پټ پټو لارو باندې نبی علیہ السلام خبر کړه دا خو 3200 کسان او اوخان او اسیان او زغرو په ورده باندې پل مامور مکمل تکړه تکړه او پدې کې چکم دی عبد الله ابن قمعه چې دا د کافرانو قریشیو تکړه پهلوانو هم پکېو دین جنگو خلکو خامخه جنگ یزدو تیراندازی یزدو غوړه سواری یزدو دار سیز دو دلته قاصد رو ولا گزر مکه مکرمه نه عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام یا خبر ک چې تیارې ورته وکړي دوی درزی او داسې درزی چې خپ جوش او خروش کې در روان دي او دومره شیا ټول تیارې بس نبی علیہ السلام خبر شو د جمعه ورځ وا مونږ یې او فرمایا او صحابه کرام یې راجم کړه مشوره یې تر وغوښته دی وجه نه ځان ته پوي ویل ندی پکار نبی علیہ السلام نه زیات پوي څوک په مخلوقاتو کې خپل ملګرو دوستانو سره څه کړي مشوره ور سره کړي دا څه کول پکار دی نبی علیہ السلام مشوره وکړه دلتا عبد الله ابن ابی ابن سلول چې هغه ته رئیس المنافقین ویل کې خبيث د جماعت 300 کسانو ظاهری باندې مسلمانان ښکارا کېده لوباده د ایمان او د اسلام چې کومه هغه اچولې وګيري پټکی نبی علیہ السلام مبارک سره په اول صف کې ولاړ جمع اقامتونه 300 کسان پکې دامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابهونو مشوره وغوښته داسې تیاری کافرانو کړی دی را روان دي مشوره دا ده چې جنگ اور سره کړی کنا تیار یې کنا صحابه کرام ټول ورته فرمایي په یو आवाज باندې یا رسول الله چې کوم طاقت هم په بدر کې خودل او داغه ډبل طاقت به ان شاء الله وخوچ بالکل تیار یو ها مشوره سوا آیا مدینه منوره کی اور سرا جهاد پکار دے کہ باہر مدینه منوره حدود نوزو چرتم جهاد خواخلی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق د مشوره پیغمبر علیہ السلام مبارک تداوچ یا رسول اللہ مبارک جهاد امدلتا پا مدینه منوره کی اور سرا پکار دے بار نوزو ځکه چې د په مدینه منوره کې ځان لک په اسانه باندې خلاصولای شو کنه نو ځان د سہولت ته پاره دا خبره وکړه هغه مشوره چند صحابه هم دا مشوره وا چند صحابه چې مونږ بهر نزو بس مدینه منوره کې نو شراشي نو مونږ بیا دفاع چل راضی بار نوزو خو حمزه رضی الله تعالی عنہ او اکثریت صحابه دا چې نه یا رسول الله دلته په مدینه منوره کې کورونه دي او ماشومان دي او څو دي مونږ چې جهاد کړو چې بیا سم جهاد ور سره وکړو سم په کولاو طبيعت باندې سړی ور سره وکړو مونږ به بهر وزو مدینه منوره حدودنا او دا ټولو نه زیات په دې مشوره کې انوال سیدنا اسد الله او اسد رسوله چې د خدای پاکم شیر دی نبی علیہ السلام فرمایي او یې چې زمام شیر دی نبی علیہ السلام فرمایي حمزه رضی الله تعالی عنہ دا وچنا بهر میدان ته وزو احد چکم څوک معتمرین یا حجاج تلی دی مسجد نبوی کی سیدھا 21 نمبر گیٹ باندې چوزی سیدھا انسان رسی تقریبا سکم 15 کیلومیٹر دی 2.5 میله یا 3 میله دی نو 1 میل 1.5 کیلومیټر دا 4-5 پوری کیلومیټر جوړه کی سیدھا لیار ورغلیا وسم هغه غر په لمن کې هغه 70 شهدا پراته دي او شپږ کیلومیټر احد غر پروت دی انسان خلق زی زیارت تپارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی احد غر نه مال د جنت خوشبوئی راځي او څلور غرونه دی چې دا په جنت کې می یو پاغه کې احد غر دی امام بهقی حدیث ته احد غر نو دی وجنا د مبارک ورته چې نه بهر زو چې سم مقابله ور سره بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډایرک کور ته نه واته زغری رو چولا توری رو خشتا او کور نه بهر رواته نو صحابه داسې محسوس کړ چې ګوندې په دې خبره باندې نبی علیہ السلام غصه غوندې شو چې مطلب مدینه منوره کې پکار دی بهر نوزو احد میدان ته نو چې بهر رواته حضور مبارک تیار دي ته مشری دي ته قائد یې داسې نه چې تاسو مخ کې او مونږ روستو حضور مبارک بس صف اول کې جنگیده
صحابو نه بچ چا پختنه وکړه چې بهادر صحابي تاسو چاته یې کنه بهادرۍ معیار بهادر صحابي تاسو چاته یې نو صحابو ورته وی چې مونږه بهادر صحابي هغه چاته یو چې نبی علی السلام سره نږدې جنگیدل شي دا بهادر صحابي ځکه چې حضور مبارک به بالکل فرنٹ باندې و نو چې الته به څوک نږدې جنگیدل نو دا بچو دا به بهادر صحابي و بهادرۍ معیارم داو چې څوک به نبی علی السلام سره نږدې و نو پیغمبر علی السلام په خپل باندې څومره بهادر و بیا نو صحابه ورته وی چې یا رسول الله مبارک کتا سو خیر دې په دې فیصله باندې ناراضه چې بهر په احد ځای میدان کې جهاد کړو خیر دې دلته به وکړو بس نه بوزو ورته وی چې نه زه په دې ناراضه نه ما یو ځل زغره اچولې ده او توره مراخشته ده او یو نبی مبارک چې یو ځل زغره توره اوچته کا چې جهاد یې نه کړی بیا نه واپس کږي ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول لشکر قائد پیغمبر علیہ السلام په احد کې خو انصار او مهاجرین صحابه نو د مهاجرینو صحابه جنډیا مصعب ابن عمر لور کړي و دا ډېر خسته صحابي و په احد کې شهید شو خلکو وی چې رسول الله مبارک شهید شو دومره خسته و دا د